أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. دا آیت مبارک د 12مې پارې په 15 رکوع کې دی او آیت نمبر د سورۃ یوسف 39 نمبر آیت دی او زمونږ په دې سورۃ یوسف کې 14 نمبر درس دی. واقعا دې ځنه بیانېږي مخکې آیاتونو مبارکه او ترجمه به وکړو. الله فرمایي یا صاحبای السجن اے دو ملګرو زما د جیل اربابن آیا خدایان متفرقون جدا جدا خیر غردی ام الله یا الله غردی الواحد چیو دی القهار زبردست و قهار ذات دی. ما تعبدون تاسو عبادت نکوي من دونه ما سوا د الله تعالی نه الا اسماء مگر د نمونو کوي سميتموها چې تاسو هغې ته نومونه ایښي انتم تاسو و آباؤکم او ستاسو پلارانو ما انزل الله بها الله نه دی نازل کړی په دې باندې من سلطان څه دلیل ان الحکم نه د فیصله او حکم الا لله مگر صرف د یو الله دی. امر الله حکم کړی دی الله تعبدو الا اياه چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر صرف یو د الله به کوئ. ذلك الدين القيم دغه سیده دین دی ولكن اکثر الناس خو لیکن اکثر خلق لا یعلمون نه پوهیږي. یا صاحبی السجن اے دو ملګرو زما د جیل اما احدکما هر چې یو په تاسو کې دی فیسقي ربه هغه به خړوبی خپل رب خمرا په شرابو و اما الاخر او هر چې بلی فیسلب هغه به پانسی کړی شي فتأکل الطیر خوراک بکی مارغان من رأسی د هغه د سرنا قضی الامر فیصله کړی شوی د کار الذي اغا فيه تستفتیان پاغی کی تاسو فتوا غختلا. وقال او یوسف علیہ السلام للذي اغا کستا ظن چی یوسف علیہ السلام گمان و یقین کولو چی انو بیشک دا کس ناجن خلاصی منتون کی دی منهما ددی دوارونا اغا تیدا خبر اکڑا اذکرنی یاد کا زما ذکر کا عند ربک د خپل رب او د خپل آقا په وخت کې په مخه فانساه الشیطان بصیر کو د کس نه شیطان ذکر ربه ذکر د خپل رب فلبث فی السجن نو بس درنګ تیر کو وخت تیر کو یوسف علیہ السلام فی السجن په جیل کې بضع سنین سکلونا. دا د آیاتونو مبارکه او ترجمه څنګه مخکې تیر شو چې یوسف علیہ السلام جیل ته داخل شو نو دو ملګری مو سره جیل کې وو هغه مو سره داخل شو مانا دوا غلامانو دو نوکرانو دی داخل شو یو بل سره گپ شپ جوړ شو. یوسف علیہ السلام د جیل نه درزګاه خانقاه دای ته جوړ کړه. یوسف علیہ السلام به د دین دعوت چلولو د خپل عقیدی دعوت په چلولو خسړیو او بیا د دغه نشر او اشاعت او مشورتیا کوله چې زه ګورې د خوبونو په تعبیر پوهیږم نو معنا دادا چې یو سړی مشهور کېدل په نیک کار کې د خپل خبره ده چې خلک تا طرف ته بیا متوجي شي او د مسائل د دین ستانه زده کوي دا سبا د خبره نه ده او په غلطه کې نه. نن سبا خو مصیبت دالی مشهورتیا د خلکو شوی ده په غلطو خبرو کې شوی ده په غلط عقیده کې په غلط اعمالو کې په غلط کارونو کې په بهایي کارونو کې
دغه ته خوريږي او د دغه چې کم دینو ټول کار ورځ او شپه د هغې دا کاري. نو معنا په ښکلي کار کې د دین دپاره د خپل رزق د ګټلو دپاره مشهورتیا صبر بده خبره نه ده. یوسف علیه السلام هم په دغه خبره مشهور شو. بس خلک په راتله خوبونو تپوس پیدا کو. نو دغه ملګرو ته تپوس وکړو د خوبو چې یو ما خوب لیدلی بل ما خوب لیدلی دی. یوسف علیه السلام د خوب د تعبیر نه مخکې وته خپل معجزات ښه هغې ورته وښودل او دارنګې د ښکلې عقیدې طرف ته چې د توحید عقیده ده د یووالي د الله عقیده ده د هغې دعوت ور ورکوي. او څه ورته وایي یا صاحبی السجن ای دوو ملګرو د جیل ارباب آیا خدایان متفرقون جدا جدا ارباب آیا خدایان یعنی آیا عبادت د ګڼو خدایانو چې جدا جدا خدایانی دا خیرون دا غوره دی ام الله یا عبادت یو الله د یو الله عبادت غوره دی که د ګڼو خدایانو د هغې عبادت غوره دی او کم الله دی الواحد چې یو دی القهار زبردست ذات دی غالب ذات دی قهر والا ذات دی د هغه ذات عبادت غوره دی چې طاقت والا دی قوت والا دی. دا کم خدایان چې ستاسو دی هغې کې هېڅ طاقت نشته هغه مخلوق دی الله پیدا کړي دي تا په خپل لاس د ګټې نه یو بت جوړ کو نو دې کې به څه طاقت راشي چې مانا تا جوړ کو او تو ته بیا چې کم دی سجده لګی د هغه عبادت کوي نو دا به څه خدای شي هغې کې به څه طاقت شي د هغې هېڅ طاقت نشته. الله تبارک وتعالی یو ځای کې دا فرمایي دا طاقت یې نشته ځان نه صرف مچ وشړي د پاسه بې مچ ناسي نو ته خو بیا هم ځان نه مچ شړلی شي. هغه خدای د ځان نه مچ نشي شړلی هغه خدای که سپی راشي امتیازې پکې هغه ته کورې نشي ویلی داسې خدای دی هغه څه طاقت دی. نو چې دومره طاقت نشته مچ نشي شړلی دومره طاقت نشته ماش نشي پیدا کولی دومره طاقت نشته نو هغه بیا تا له څه درکي هغه بیا تا ته اواز څه وکړي هغه به ستا چې کوم دی نو خیرخواهي څه ولټوي هغه به تا ته ضرر څه در ورسوي. نو معنا دا شوه چې آیا د دغه خدایانو عبادت غوره دی یا د هغه الله چې واحد ذات دی او قهار ذات دی زبردست دی د هغه غوره دی. دا ښکاره خبره ده چې د هغې الله عبادت غوره دی او شکر دی الحمدلله په دې ووایه چې مسلمانان په دغې ښکلې عقیده باندې دي. الله دې نور هم د عقیده ښکلې کړي دي. نو ما تعبدونه تاسو عبادت نه کوئ من دونه ما سوا د الله نه الا اسمان مگر د نومونو سمیتموها چې تاسو هغې ته ایښي دي تش نوم دی تش نوم دی معنا اسی ته دا لات دی او دا منات دی او دا عزا او دا پلانکې دی دا ډنګرې دی او ځان ته د خدای جوړ کړی دی چې دا زما د ډوډۍ خدای دی او دا زما د شر خدای دی او دا زما د خیر خدای دی او دا زما د سبا خدای دی دا زما د ماښام خدای دی تش نوم دی پې ایښی دی نور چې کوم دی اسم نه دی تش نوم دی نور حقیقت اسم نشته حقیقت کې تا ته څه نشي کولی نو معنا تش نومونه دي. انتم تاسو ورته ایښي دي او و آباکم ستاسو پلارانو ورته ایښي دي انتم تاسو ایښي ستاسو پلارانو ایښي دي ما انزل الله بها من سلطان نه دی نازل کړی الله تبارک وتعالی په هغې باندې څه دلیل او نه پې شته نه پې دلیل شته او نه پې الله نازل کړی دی دلیل چې قرآن یا بل کتاب یا بل شریعت کې د هغې څه دلیل وي چې او الله ویلي چې دا هم پکې لا خدایان دی خیر دی د دې عبادت کوئ نو معنا دا ده چې نشته. ان الحکم الا لله نه دی حکم او فیصله مگر صرف دی الله دا امر الله حکم کړي الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر صرف یو د خالص د الله عبادت وکوئ بس خالص د الله عبادت بل چانا دغه تندې دا چې په خور کې ککړای اسخاکای دا به صرف یو الله ته کوي دغه تندې په ځمکه باندې مګې دا به صرف یو الله ته کوي چا ته به هم نښکته کېږي. ذلک الدین القیم دغه ښکلې عقیده د توحید دا سیده دین دی سیده دین دا دی ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون نه پوهېږي
ډیر خلک نه پوهیږي نو مسلمانان لږ دي د ټول کافرانو په مقابله کې نه لږ مسلمانان دي هغه پوهه دي او ډیر خلک نه دي پوهه. یا صاحب استجد د عقیده د توحید درس وشو معجزات چې کوم نه خپل رسالت یا معجزه د اخکارا کړه د خپل عقیده درس وشو اوس ورپسې د خوب تعبیر او ته بیانای چې کوم خوبونه تاسو لیدلې لای تعبیر سره. یا صاحب السجن ادو ملګرو د جیل اما احدکما هر چې یو په تاسو کې دی چې کوم سړی دا خبره لیدلې و چې ما انګور دی ما سره او هغه نه چوړم شراب تی وباسم دا خوب وینم نو داغه د خوب تعبیر دا دی فیسقی ربه دی بخلوبی خپل مالک خمرن په شرابو یعنی شراب براخلی او مالک لا بادشاہ لا آقا بورکی مانا د دې ځنه بوزي ازادي کی به د جیل نه او دی بخپل مالک سره خپل بادشاہ سره بیا دوباره په هغه خپل نوکرې باندې لګي او دی با هغه ته شراب او بور کوي. و اما الاخر ور چې ابل هغه دا خوب لیدلو په سر می ډوډۍ اخري او مارغان راځي خوراک ته کوي داغه د خوب تعبیر دالي فیسلب دی و پسولای شي دی و پانسی کیږي دی بمری او بیا به مارغان راځي د کوپړای نه لسر نه خوراک کوي معنی زره زره کیږي دین ازاديږي. فتاكل الطير بس خوراک بکی مارغان من راسی داغه د سرنا نو تفسیر معرفی ادریس دالی کی و چې دا فیصله و تباورول چې تاسو د خوبونو تعبیر دا شو ناغي چې مخ خاصه غپ لگاو خدا دا غپ خبرې دي چې مخ غپ لگاو نو یوسف علیہ السلام ته فرمایي قضی الامر فیصله کړی شوی د کار اوس قلاریږي خانه قضی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله کړی شوی د کار هغه چې تاسو به فتوا غوښتله بس دغه فتوا ده دغه فتوا ده دینه بعد چې کوم نه اوس نکیږي په خبره اوس خبره تیر شوی ده او بده ور خطیری دي اوس کوئی غب مولا ګولې تاسو د پیغمبر سره ټوکی کوي پیغمبر خبره خو بیا خبره بس خبره اوس لاړه ډیره چغې والے نه نه نه. وقال او یوسف علیہ السلام فرمایل للذی عکستا ظن جداغا یقینو داغه دا یقینو چې انه بشک دا کس ناجن خلاصی مندون کې دی د دې جن لبوزی منهما د دې دوالو نه داغه ته وی اذکرنی یاد کا ذکر کا یادو کا زما عند ربک د خپل آقا مولا سره بادشاہ سره اے بادشاہ خپل جلال شي دوباره په نوکرای شنال ته بوې چې جی زما سره زما یو ملګریو او ډیر وخت شوی دی نو د اخص حال له داغه څه تاسو خو کې کنه داغه کاغذونه خورواله لګ اغه باندې لګ سوچو کې چې داغه فیصله به صحیح هغه کمه پوری بجیل کې ناشي ډیر وخت وشو بجیل کې او جیل خو سخت ځای دی نو زما لګ یاد وته وکا چې ما یاد کی نو الله فرمای دا خبر خپل نه و زګه چې یوسف علیہ السلام پیغمبر دی او پیغمبرانو لوی شانی هغه به صرف الله ته متوجی کیږي بل چاته نه صرف الله ته توجهي معنا دا چې ظاهری اسباب پدې به یقین نه ساتي ظاهری خلق باندې به یقین نه ساتي ظاهری اسباب د استعمال هم دای د لپاره سم نه هغه باندې یقین نه صرف د الله په ذات په یقین معنا متوکلین محضبای خالص د الله په ذات په توکل بس بل چاته نظر نه کوي دغه نظر دغه سوچ د دې سم نه دی دا هم د دې په حق لوی خبره صرف خالد آیو کو نه مونږه مثال وایو چې مونږه خو په الله باندې اعتماد دی په الله باندې اعتماد دی او د خپل مسلو لپاره مې ګران وکیلان نیولي او بس ګرځوبا نه دانه چې دا ګناه ده مونږ به وکیلم نیسو مونږ به شفارسیم نیسو مونږ به ارسه کو او خو هغه خلق هغه انبیا هغه چې کوم نه ډیر اوچت خلقو هغه دې خبرونه منو نو صرف خالی
دغه خبره هغه سړی ته وکړه چې خپل مالک ته زما ذکر وکړه چې ګوره یو کس زموږ سره جیل کې ملګری او دغه وخت ور ډېر شوی دی. الله فرمای فانساو الشیطان، بس د یاد وباسو دغه کس نه شیطان ذکر ربه، یاد د خپل رب، چې دا خپل رب مخې ته یاد وکړي. دا تیر شو یا بعضې وایي چې یوسف علیه السلام نه خپل رب هیر شو، معنا بل چې کوم دی نو مالک ته چغه وواله. نو څه چلو شو؟ فلبث فی السجن، درنګ تیر کو په جیل کې بضع سنین، کلونه. د هغې خبرې د وجې نه تر دغه وخته پورې د یوسف علیه السلام د دې وخت پورې د یوسف علیه السلام 15 کلونه شیو د دې خبرې پورې. او چې کله دا خبره وکړه نو د دې هغه تکلیف وته سونه ورسېدو، وکاله نور په جیل کې تیر کړو. د دې خبرې نه بعد وکاله په جیل کې تیر کړو، نو 12 کاله د دې خبرې د وجې نه پوره شو. دا به سنین سره پاسه کلونه، نو معنا دا د 2-3 نه والي تر 9 پورې د دې اطلاق کیږي، نو معنا وکاله چې کم نه پوره شو. ده نو 12 کاله ټول جیل یې خوړو، او دا ګران کار دی جیل کې یو ورځ تېرول چې سبا چې ماښام به کله راځي، چې ماښام چې سبا به کله راځي. سړی سوچ کوي چې دا څنګه کار دی. او د یوسف علیه السلام 12 کلونه پورا، چې هغه 12 کاله په هر یو کال کې 12 میاشتې، او په هر میاشت کې بیا 13 ورځې، او بیا هر ورځ 40 غنټې، او یو غنټه انسان باندې تیرېدل، دا په جیل کې دا ګران کار دی. 12 کلونه لوی تکلیف چې کم دی نه پیراغې. الله تبارک وتعالی او آسان کو، پاغي باندې صبر وکړو. د ټولو انبیاء باندې دغه امتحانات راغلي دي، خو صبر یې پې کړی دی. کو مونږ باندې په دنیا کې لږ امتحان راشي، لږ سختی راشي، مونږ هم چې کم دی نه صبر کوو. دغه د یوسف علیه السلام دغه ملګرو ته د خوب هغه تعبیر او دعوت چې کم دی توحید طرف ته خپل معجزات ښکاره کول د دې ځای پورې بیان وشو. انشاءالله تبارک وتعالی کو جن وفا وکړه، بیا به آینده درسونو کې نور واقع مخې ته بیانو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.